په درېیمه ورځ بیا نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ودرېده بیا وایي ثمامه څه حال دی نبی علیه السلام مبارک ته بیا وایي محبوبه ما 3 خبرې کړې دي زه په یوه خبره باندې پوهېږم ما وی ما قتل که زما په وینه د کار کېږي ستا په لوی نوم کېږي یا ما پرېږده زه مفاد پرست نیم انعام به در کوم د دې احسان بدله به در کوم یا درېیمه خبره مال وایه څومره مال دی پکار دی مال به درته میلاویږي آقا انعامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک صحابو ته اعلان وکړ وایي فی سبیل الله پرېږدی ما معاف کړی دی ټول شوق سره سبحان الله یو بودو صحابي دی یو بودو غوندې و راغی د ګویا چې کوم دی نو د بانډو دا خلک دي دومره په شد بود ني نور پکې نه پکې دونه عقل نه ورته دومره د ادب پته لګېږي اوس خو الله دې معافي کړي بازار والو د ادب نه پرېوتې کارونه شروع کړي دي بازار والو چې ښه د علم نه خبر دي ښه پویه خلک دي خب زه به که یو خبره کوم نه بیا خلک ویره کاري صاحب ډېر بره لاړه ډېر سخت لاړه بیا تاسو سختۍ باندې خفه کېږي او زموږ یو ملګري التجا کړې ده وی خیر دی لږه نرمي زه د هغې باوجود ورنه قسم دی چې په ممبر کښېنم بیا د ما نه کنټرول نه کېږي دا زما زړه بړاس وکړي وی دیګر مولي صاحب ته خلک وي حضرت ته کنځلې کوې ډېرې هغه وی کنځلې قسم دی که زه کومه دا زه نه کوم دړه نه مې بړاس وځي بړاس چې ستاسو د قوم ته وګورم خپل ځان ته وګورم او د الله انعامونو نعمتونو ته وګورم زه وایم خدایه سراسرم تا سره کفر شروع کړی دی بس زه په دې غوسه شم ماله په دې باندې غوسه راشي نو خبره مې دې پورې کوله هغه بودو راغی نبی علیه صلات وسلام مبارک یو صادر اچولو نبی علیه السلام هغه صادر نبی علیه السلام داسې په اوږه کې یا نبی علیه السلام صادر خپل اچولو نبی علیه السلام د صادر نه داسې په چت باندې راخ کړ هغه صادر دومره مضبوط و چې هغه صادر پټه د نبی علیه السلام په مرۍ باندې داسې جوړه کړه ورته وایي ته موږ له خپله حصه نه راکړې ته به یې زور یې دی پې نبی علیه السلام مبارک ورته داسې وکتل صحابو پرې رامنډه کړه نبی علیه السلام وایي نه دا ناپوهې دی وایي نه الان کې که موږ له دا کار وکړو موږ به حصه نبی علیه السلام مبارک وایي دله پکې لږه سیوا ورکړې ټول څوک سره سبحان الله تکلیف یې نبی علیه السلام مبارک ته ورسو او یې دومره سخته صادر یې دومره سخت راکړه چې نبوت والا مرۍ باندې ګویا یو داغ پاتې شو نبی علیه السلام د دغه مرۍ نه اواز ووته وي سیوا وله ورکړې زما محترم داسې کردار ما چې څوک به ورسره کېناسته نزدېکت به ورسره وکړه ثمامه رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی دی د کافرانو سردارو دی یې قید کړ صحابو قید کړ چې قید کړ نبی علیه السلام ته د الله رسوله ثمامه هم قید کړی دی د ټولو ګویا د لویو کافرانو سردار دی نبی علیه السلام مبارک یو ونې پسې یا ستنې پسې وتړی ګویا کردار د نبی علیه السلام ته ګوره د ما محترم بیا به موږ د خپل کردار موازنه هم کوو که د ټول نه مخکې خو زما کردار ټیک نه دی بیا ټول امت ته لګیم او ټول مخلوق ته لګیم وایي نبی علیه السلام مبارک داسې ستنې پسې وتړه او ورته یې وی روټۍ خوراک هر څه ورکوي بېعزتي وله ونه کړې صرف یې وتړی چې دې زموږ دا اوټ نه بیټ نه صرف وویني چې دې څه کوي وایي نبی علیه صلات وسلام مبارک ثمامه رضی الله تعالی عنه وتړه په ستنې پسې هغه داسې ګوري چې دې څه کوي دا صحابه څه کوي څوک منځونه کوي څوک تهجدونه کوي څوک ذکر کوي څوک فکر کوي چاته نقصان نه رسوي ناست هر سړی ځان ځان نه ناست بس د الله یاد کې زمانه تېروي دا نه چې د مخلوق غیبتې به یې کولې نن خو چې ته په جومات کې هم د بل سره یو دی شي یاره پلانکي دا کار کړی خفه نه شئ په دې خبره باندې دا څومره عظیمه ګناه ده چې ناس د الله به ګویا زه یم الله به م حیراني چې ګویا زما په در کې ناست دی او د بل کس شکایت یې کې ما در ته راغلی ته خپل ځان خو ما ته صفا که که نه د خپل ځان شکایت ما ته وکړه چې الله زه ډېر ګناهګار یم تا سره د بل مسلمان فکر دی ته د بل مسلمان غیبت یې کې او گویا الله په دې ډېر خفه کېږي تاسو زه اکثر په دې باندې بحث کوم وایي گویا څوک فکرونه کوي څوک ذکرونه کوي دغه ثمامه رضی الله تعالی عنه وایي زه په ستنې پورې تړلی وم ولاړ یم یو ورځ تېره شوه نبی علیه السلام مبارک ما ته راغی ما ته یې وایي ثمامه څه وکړم ما ورته وی محمده صلی الله علیه وسلم 3 خبرې دي خبرې ته توجه کوئ یو خو دا چې یا ته ما قتل کا نو که دې قتل هم کړم نو زما په قتل باندې ستا ډېر غټ نوم کېږي ځکه زما ګورې عام وینه نه ده ډېره قیمتي وینه ده او د سردارانو وینه ده نوم دې پې کېږي دویمه خبره که تا زه خوشې کړم انعام دې را سره وکړه نو زه ګورې مفاد پرست انسان نیم د دې انعام بدله در کوم او دا به زما نه هېر نه شي تر قیامته پورې او درېیمه خبره
وای کدرېمه خبره مال څومره غواړې څومره مال دې پکاري مال وایا ته وایا قیمت وایا زه ادا کولو ته تیار یم نبی علیه السلام مبارک ورته مسکی شو روان شو په سبا له بیا ودرېده نبی علیه السلام مبارک ته تپوس کوي وایا ثمامه څه حال دی جواب وکړه د الله رسوله درې خبرې دي پرونی چې مې درته کمې کړې دي په درېیمه ورځ بیا نبی علیه السلام مبارک ودرېده بیا وایي ثمامه څه حال دی نبی علیه السلام مبارک ته بیا وایي محبوبه ما درې خبرې کړې دي زه په یوه خبره باندې پوهېږم ما وی ما قتل که زما په وینه د امکار کېږي ستا په لوی نوم کېږي یا ما پرېږده زه مفاد پرست نیم انعام به در کوم د دې احسان بدله به در کوم یا درېیمه خبره مال وایا څومره مال دې پکار دی مال به درته میلاویږي آقا انعامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک صحابو ته اعلان وکړ وایي فی سبیل الله پرېږدی ما معاف کړی دی ټول شوق سره سبحان الله وی دغه ثمامه دی وی درې ورځې تړلی وم ما د پیغمبر کردار گفتار کلام ذریعه معاش هر څه ولیده وی چې بار لاړم قسم د خپې مې تلې زړه مې نه ته ما وی دا زړه به یا د پیغمبر په غلامۍ کې حاضري لګوي هلته به ځان رجسټر کې داخل یا به ځان قتل کوم لاړم اودس مې وکړه واپس رالم اواز مې وکړه د الله رسوله کلمه وایا وای گویا آقا انعامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک کلمه وی الله تبارک وتعالی مسلمان کې دمام یوازې دا نه نبی علیہ السلام مبارک فرمای وی دغه ثمامه داسې غلام شه د اخلاقو په ورنه دی والم شه د ما محترم نبی علیہ السلام ته ډېر تکلیف رسولی دی والم شه خو لیکن داسې ونه کړه زمونږ کردار خو گویا د پیغمبر اخلاق زمونږ دپاره یو دغه دي تاله یو سړي کنځل وکړه ته خاموشي اختیار کړه بیا موقع ته ګوره ورته په موقع کې احساس وکړه نو که دا سړی پویه سړی احساس ورته وشو نو صحیح ده گویا الله به تعالی دغه درکړي او که دا سړی پویه سړی نو احساس ورته ونه شو نورم بدل شو پوه شه دا بدبخته انسان دی زما محترم دی به بیا الله وی د الله توره ډېره تېره ده زما محترمو د الله توره ډېره تېره ده زم زما پیغمبر طرف وفرمیل اخیری خبره کوم وانک لعلی خلق عظیم محبوبه ته څه کې ستا د اخلاق ما د تمام امت و انسانیت دپاره گویا یو رحمت لیږلی دی زما محترمو